أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دریم نمبر آیات تے د سورۃ النحل سوال لسمه سپاره ده. سورۃ النحل د بعض مفسرینو د قول مطابق د نعم په معنا باندې راځي. نعم نعمتونو ته ویل کیږي. د الله د قدرت عظیم نعمتونه چې خپل بندگانو انسانانو له ورکړي دي په ډېر کثیر تعداد په سورۃ النحل کې الله ذکر کړي. د الله د نعمتونو یو نمونه هغه مخلوق لرا پیدا کول دي. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه د پاره د ښکار کولو د حق. تعالی د الله اوچت عما یشرکون، د هغه بوتانو نه چې دی وسره شریکي. دا د پرونی سبق حصہ وا چې الله د انسان د پاره عظیم کائنات جوړ کړی دی. په دې عظیم کائنات کې د الله عظیم نعمت الله تعالی اتل زر مخلوقات پیدا کړی دي. په دې اتل زر مخلوقات باندې لوی شرافت او فضیلت حضرت انسان لور کړی دی. او د انسانانو پلار آدم علیہ السلام الله رب العزت په خپل قدرت کامله جوړ کړی دی د خاورې نه. بیا د آدم علیہ السلام د جنس نه داغه بیبي پیدا کړی دا. داغه دواړو د میلاف نه الله تمام انسانیت په وجود کې راوسته دی. نو دې نه د انسان د پیدایش ماده ذکر کړي. خلق الانسان من نطفه، پیدا کړی د انسان لرا داغی نطفی دساس کینا. فَإِذَا هُوَ نُپَدَغ وَخْكِ دا انسان خصیم مبین، جگڑ مار دیکھکارا. نمرود، فرعون، شداد دا پا دے مخدز مکہ باندے دا اللہ مخلوق تیر شوه دے چې دومره حد پورې هغه سرکشي کړو وی دا د دنیا د کائنات ز چلو. فرعون وی انا ربکم الاعلى، زستاسو رب اعلی. دا د الله بندگان وی الله پیدا کړو او د الله مد مقابل ودرېدل. نن په موتا د عذابونو په نمونو کې د فرعون او د شداد او د قارون نمونه یادو. دا ولی الله وی ما دې استاد کې نه پیدا کړی سړیا، نو چې ما دې معمولی نطفه نه پیدا کړی داسې نطفه ورونو چې د وجود نه وځي نو غسل په فرض عین دي. چې په کومه کپڑا او جامه باندې ولګي نو مونږ پینې کی. داسې سپکا بیکارا داغه بیکار نطفه نه بیل ما نه ماته پیدا کړی وتر افاسی او زما مقابله ته ودرې زه خدای دا چرته کیږي. پدې کې انسان ته وای د سنه چې پیدا شوی خپل ماده ته وګوره
ډېر د بیکار او سپکو بونه پیدا شوی تعالی دا سپوی نه دی پکار ته الله نشي جوړې دی الله خالق ته تب مخلوق دی الله رازق ته تب مرزوق دی الله حافظ دی تب محفوظ دی نو الله وی ما انسان د نطفه نه پیدا کو فاذا هو خصيم مبين دغه وخت کې د مقابله کوونکې د ښکارا زما سره نور نمونه د الله د نعمتونو رات بیان کا نو واورو اول انعام الله ساروی پیدا کړی دي لکم پدې سارو کې تاسو د فارا دفئن اسباب د ګرمولو دي ومنافع او فائدې دي پکې ومنها بعض د دې سارونه تاکلون تاسو خورئ الله ساروی پیدا کړی دي تاسو د پرپاغي کې اسباب د ګرمایش دي دا څومره چې ما او تا کپڑے اغوندو دا اکثریت د وړې نه جوړي او د وړې کپڑا ګرمای بیا ما او تا چې کوم د لیدر بلوزونه استعمالو په یخنۍ کې ګران بلوز دي انسان ځان لواخلی الګوي په دې کې وړې دا فولسټر دی پکې دا انسان ګرمای ستاده پاره چې کته مفلر استعماله کته واسکټ استعمال دا ټول د کپڑے نه جوړ شي د پدې کې اکثریت وړي استعماليږي نو دفئن وړي چې هغه سبب دی د ګرمایش ومنافع او فائدې دي پکې ومنافع نور فائدې پکې څه دي پسارو کې نور کې می فائدې دي پسارو باندې موږ مختلف قسمه کارونه کوو داغې نه موږ فای حاصلو داغې نه موږ شمولې ماسته وړي قسمه قسم سيزونه دا د سارون حاصلېږي دا ټول و منافع کې راځي نور منافع پکې څه دي غشان تر واخلا داغې نه صفیا کې جوړيږي چې کوم فوزله پاتې شي داغه بیا موږ د ډیران په تور باندې خپل فسرون تورا چو سونه فائدې دي پکې نورې فائدې څه دي د دې غشانونو یو ګیس جوړیږي رونو ګوبر ګیس وتوي هغه موږ ځنه پخلې هم ډېر خلکو هغه ته پلانټونه لګولې دي په 24 غنټې کې وته غشان راچو لک شانته او ګیس بدل جوړي خدای پلانټونه خرڅي کې باغایدا ومنافع سنه فائدې دي ومنها او بعض د دې سارون تاکلون تاسو خورئ او چې کله مثال په تور باندې غم در باندې راشي یا در باندې څه داسې ملمان راشي چې در راو پر دوا خیرات پکې وکړه ها ولکم او تاسو د پارا فیها پد سارو کې جمال خایس ده حين تريحون کلا چې تاسو واپس را ولید سرنا وحين او کلا چې تاسو تسرحون بیا یې صحراتان دا کوم چې د ګجران حضرات دي دوی چې د خپل ساروي سار مخکې کې نه سم خوشاله ما خام چې راولي کوم خوشاله نو د دې د پاره بهترین مشغله خپل ساروي ساتل دي بس چې ساروي بس بوزي دي ته کنه زونه ګران کار دی په کلیام میدان باندې شپنکیان په ځان باندې صادر را خوري کې او پلاستیک پلان راواچي او دشي په دې جون کې خوشاله دي دا غوړ خایس ده هغه دا زمونږ مال او متاع دي او دا پیاده رواني د دې د نه هغه شنګلي پر رواني بس شپې پر راځي ورځې پر راځي او په دې کې هغه د خایس مخصوصي نو په دې سارو کې تاسو د پارا جمالون خایس ده وحين تريحون کله چې واپس راولې کله چې کور ته راولې دي د تريحون وحين تسرحون کله چې سبا بیا یې صحراتان وتحمل اثقالکم او کله چې وتحمل او تاسو بار کوي اثقالکم خپل بوجنا درانه بوجنا من بوجي دراغستی دا او دا خون کې لجرن دي ته وړي چوړې کما نو چې پښای وړي نو ستړی کوي
وړه بوجي د بدر درې دړې توړې شي خدرانه بوجي د نه د ثقل وای دا درنه بوجي دا استه په خر باندې ورواړو پاسانه بيدلوي درانه بوجونه خلک په خانو باندې وړي کم زیت جنن سبب ما استا گاڑی نشکته الته اسونه خي الته خان خي نو وتحملوا اثقالكم او تاسو فورته کوي پل درانه بوجنا الى بلد اغه خارن تعلم تکونو چنه تاسو بالغی رسیدون کی هغه تا الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفسونو باندې درانه بوجونه ته پسر نشي وړي ستړی کوي دي تکلیف دل درکې نو د زناور باندې ورواچو دلته موږ زناور صرف د په یو غړو د دې لپاره استعمالو کته پنجاب کې په ریډي راکاږي ښا باغی باندې یې وکي مردان 410 صحابه کې په ارټ چورلې فصلونه په وکي خاچا په نو د دې نن موږ ډېر فائدې غوښته شو دا عظیم نعمتونه دي د الله تعالی پیدا کړې دي ولې د الله مخالفت ته بڑی والی ان ربکم بیاوی بشکر استاسو لرؤوف الرحیم خامخ شفقت کون کے دے مہربان والخیل اسنا والبغال او قچران والحمیر او خران لترکبوها تاسو سورلی کوي په دی باندې وزینتن او ډول سنگار دے په اسونو باندې په خلکو ډول سنگار کو دا پلانې استه دا پلانې دا اصل استه دا به دی به دا به مزین کو دی باندې به خیسته زین واچو ریکاب کې به سپې ور کړي او دا به د سیونه کې انسان چې په مرسټیز لین کوزر کې ناشي دا چې په اسونو باندې خلکو ځان سکو خو په دی باندې په خلک ځان ډول سنگار د پاره به استعمال ول دا د الله لوی نعمت ده دویم نمبر دلته کې الله د خوراک د پاره عام سروي ذکر کړل خدا ازنا دا قچران او دا خرانی د سورلې د پاره ذکر کړل ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بنا لاله دا په خاله انسان سورلې وا د اسب بارکه بعض روایتونه کوي دا حرام دي او بعض روایتونه کوي حلال دي او دا قچر او د خران مبارک قطعی د حرمت هغه دلایل موجود دي دا به انسان علالینو دا د انسان د ضرورت لپاره دي ويخلق پیدا کړی دی الله ما هغه سيزنا لا تعلمون چې تاسو تن دي معلوم خو خاص زمانه کې چې الله خلق وتوي الله دا سيزونه پیدا کړی چې تاسو نه پیژنئ هغه ریل ګاډي نه پیژندل هغه موټر سایکل څه پیژندل هغه موټر څه پیژندل ها هغه دریابي جاست پیژندل الله داغي ذکر کته دی مسلمان چې الګ په قران مجید کې د جدید ترانسپورت ذکر شته بالکل شته الله په قران کې جاز ذکر کړی دی موټر سایکل ذکر کړی دی ریل ګاډي ذکر کړی دی سایکل ذکر کړی دی د دې آیات نه ثابتي کې ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي الله هغه څه چې تاسو نه دي معلوم وسکم الله پیدا کوي مونږ ته نه دي معلوم راځون کې دور کې بداسي شیزونه راوځي چې مونږ یې وسنه دي دا الله دا جدید میډیکل دا څنګه چې ساينس ته کنه دا الله پاک د قرآن کې ذکر کړی دی دا چې سورلې براوځي دا چې ګاډي مراوځي چې بنور چلیږي دا چې ګاډي براوځي چې په وبو بچلیږي ها دا چې تامم دا چې ګاډي براوځي چې په هوا باندې بګرځي جاز هلیکاپټر دا خدا ارچا په طاقت کې نه دي دا چې واړه ګاډي براوځي ټول خلک په هوا باندې ګرځي او وي ثابت کړي دا غي نمونه هم راوتی خلکو ته شي دا چې شذن الله پیدا کوي چې مخلوق ولادي دي هم نه په خپل دور کې راتون کې دور کې الله پیدا کوي نو چې څومره ګاډي دي څومره اجازهات دي دا د الله د نعمتونو د انعاماتو یو نمونه ده او دا الله په هر دور کې پیدا کړی دي څومره ساينس نن تاسو غوینو دا الله مخکې په قران کې ذکر کړی دی ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي الله تعالی اغا لا تعلمون چې تاسو تن دي معلوم تاسو نه پیژنئ وایي